د بنده حقوق دومره زیات دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان تعریف هم د حقوق العبادو نه کړی ده. الله تعالی انسانانو ته څو احکامات ورکړي دي، هغه احکاماتو باندې عمل هم ضروری ده. دوه قسمه احکامات دي. یو حکم دا ده چې هغه په بنده باندې د الله تعالی د حق د وجې نه وي، هغې ته حقوق الله ویل کېږي. او کله کله په بنده باندې حق د بنده د ذات د وجې نه وي، د بنده د حق د وجې نه وي، هغې ته حقوق العباد ویل کېږي. حقوق الله ایمان راوړل، منځ کول، روزه نیول او زکات ورکول، نفلی عبادت کول، نفلی لمونځ کول، دا ټول د الله تعالی حقوق دي. په دې باندې هم عمل ضروري ده. او کله کله په بنده باندې یو شی لازم وي، د بنده د حق د وجې نه اته حقوق العباد ویل کېږي. د بنده حق دا ده چې یو مسلمان سړي ته کنځل مه کوه، د مسلمان سړي نه حق وینه مه بیوه، او د چا سره زیاتی مه کوه، د چا سره د چا حق تلفي مه کوه، په تجارت کې کاروبار کې کمۍ بیشی مه کوه. نو لکه څرنګه چې الله تعالی په مسلمانانو باندې د الله تعالی حق دا ضروری ګڼلی ده چې هغه ته حقوق الله ویل کېږي. آسان الفاظو کې لکه څرنګه چې د بنده دپاره په حقوق الله باندې عمل کول دا ضروری ده، داسې د بنده دپاره په حقوق العبادو باندې هم عمل کول دا ضروری ده. که چېرته د یوه انسان سره صرف حقوق الله وي، لمونځ کوي، روزه نیسي او نفلي عبادت کوي، تهجد لمونځ کوي او داسې حج کوي، زکات ورکوي، دا ټول د الله تعالی حق ده. او که صرف د الله تعالی حق ادا کوي، د بنده حق نه ادا کوي، نو بیا په دې باندې انشاءالله زه مخکې تفصیل بیانوم چې په دې باندې روایت دی چې دا سړی دیندار کله هم نشي کېدلی. دینداري لپاره ضروري ده چې دا سړی د الله تعالی حق هم ادا کړي او د بنده حق هم ادا کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان موجود ده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه ده چې هغه د ژبې نه، هغه د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. نو کله هم ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته د مسلمان تعریف دا د حقوق العبادو نه کړی ده. داسې پیغمبر علیه السلام نه دی ویلي چې مسلمان هغه ده چې هغه لمونځ په 5 وخته په جمع کوي، یا مسلمان هغه ده چې هغه روزه نیسي یا زکات ورکوي یا بل نفلي عبادت کوي. نه، بلکې مسلمان هغه ده چې د ده د ژبې نه او د ده د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. نو لکه څرنګه چې د حقوق الله اهمیت زیات ده، داسې د حقوق العبادو اهمیت هم زیات ده.